هغه مفتی سونه مې مفتی ندیم دی کنه څه کاګه غونډه کې خلای دا او هغه و زوی ته دا مشوره ورکړي چې را ته د ویډیوګانې ډیلیټ کا او دم کیده کنه ګینستابم بیا د حالي او دا ډیلیټ کا چې پلار دی وبخل شي نو خلق خو ته ماشاء الله پښتنو خو ته ډیر خو کنزل کړی دی او زه ورته دا خبره کوم چې ته د مفتی منیر شاکر صاحب زوی ته دا مشوره ورکې چې ته په دغه لاره مزه نو زه تا ته دا مشوره درکوم یا ته په کومه لار روان نو دا لاره ګډه وډه ده د الله لاره نه تللی او ته د خپل لارې نه توبه کا تا چې سم خبرې کړي سم مناظرې دي کړي په دې باندې تا ته یو ذره ثواب نه ملويږي په دې نستانه الله خوشاله دی نه د الله رسول خوشاله دی او څنګه لار چې یعنی کومه لار چې مفتی منیر شاکر صاحب نیولې وه دغه په لار روان شه او کوم میشن چې مفتی منیر شاکر صاحب موږ ته پرېښی دی ته د دغې میشن حصه شه چې د خلکو په زړونو باندې بادشاهي وکړي بیا چې ته مړ شې چې ته مړ هم شې ژوندی به یې مفتی منیر شاکر صاحب شهید شو اوس یې ژوندی دی که نه ښه ژوندی شو منصور مړ شو ښه ژوندی شو نو داسې مه جوړېږه لکه څنګه هغه بل ملا نه توجه چې به یې کوله او مړ شو د خلکو نه هېر شو نو دا ولې دغه لار الله له نه وتلې هغه چې په کوم لار روان و لار د چا نیغه ده نو هغه د مفتی منیر شاکر صاحب دا د مینې لار ده دا د حقایقو لار ده نو ته هم په دې لار باندې روان شه او چې روان شي نو بس د خلکو جانان بشي لکه څنګه چې مفتی منیر شاکر صاحب د ټولو د زړونو جانان شو که نه نو ته هم داسې جانان شي